پتنګ لیونی نه دی چې په شمه باندې ځان سیزي خو داسې فیصلې د سوځېدو نه بغیر نه کېږي نو وایي ته به ډول وهې او زه به ګورم کېدی نه شي او یاره ګزاره د ګډېدو نه بغیر نه کېږي کله 1965 جنگ هم کېدو نو نورجان ورته چې کومه ملي نغمه پیش کوله نو یقینا هغه هم یو شعر لیکلی وه ولې بالکل اسمان نو همداسې نه وه راپرېوتې نو مطلب چې کله شعر قوم له جذبه ورکوي د هغې په بنیاد باندې قومونه فتح ورته نصیب کېږي نو دا ډېره ښه خبره ده چې په ودونو کې داسې مشاعرې جوړې شي د دې شاعرانو عظمت ته سلام کوو چې یو لفظ یو ټکې راغونډ کړي ټوله شپه پې شوګیره کړي او بیا په داسې مشاعرو کې بیانوي زه یم چې د دې شاعرانو پوند یم چپ کړو نو ابه کمې وي خو به هر حال ټیم ونالم ولې نور ملګري به هم خپل وار تېروي په یو څو شعرونو سره به خپله خبره راغونډه کړم وایي په راتلو د پتنګانو چې خفه شوې بلولې د حسن ډیوې ولې چې د شونډو په شراب دی مخته کم اوس د بندې میخانې کې ساقي ولې وی ملنګي ده نه د خپلې کوڅې غواړم د پردي وطن خانې مې په کار نه ده خپل یاران چې پکې نه وینم په سترګو ربه داسې زندګي مې په کار نه ده نو څوک په خندا څوک په خندا څوک په ژړا اوده شي څوک په وعدو د بېوفا اوده شي څوک خپل خیرن څادر د سر لاندې کړي څوک په څنګل د دلربه اوده شي نو وی ورکه خاموشي شه ورکه خاموشي شه د ګیلو نه بغیر نه کېږي نن ورله ورځمه د ورتلو نه بغیر نه کېږي نو پتنګ لیونی نه دی چې په شمه باندې ځان سیزي خو داسې فیصلې د سوځېدو نه بغیر نه کېږي نو وایي ته به ډول وهې او زه به ګورم کېدی نه شي او یاره ګزاره د ګډېدو نه بغیر نه کېږي ډېره زیاته مننه شهباز شاهین صاحب چې تاسو خپل قیمتي وخت ویستی او موږ له راغی یو جهان مننه کور مودن یو مېلمه راغواړم